زکه چې کله دی بد کارونه کوي او تاسو یې نه منع کوئ نو بیا به په دنیا کې عذاب په تاسو هم راځي آخرت کې به بیا چې کومو کسانو ګناه نه وکړی هغه به بچي او ګناهګار به ګیري خو دنیا کې قانون دا دی یو علاقه کې ګناه کیږي او خلق پې ښه قادر دی او دی د ګناه نه منع کوي نو بیا به عذاب په ټولو راځي اکثر ورسره په نیکانو باندې هم عذاب راځي نو ځکه رب العالمین فرمایي تاسو د دې سره جهاد کوئ په دې جهاد سره ځان د عذاب نه بچ کوئ که تاسو جهاد کوئ او په دوی عذاب راشي نو په تاسو به نه راځي ځکه جهاد هم امر بالمعروف او نهی عن المنکر کې اعلی طریقه چې ده او اعلی مرتبه هغه د جهاد ده نو په دې به تاسو بچ شئ او په تاسو باندې به عذاب را نشي واتقو ځان بچ کوئ فتنتن یعنی ځان بچ کوئ په جهاد سره فتنتن د داسې فتنې نه او د داسې عذاب نه لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصه چې نه رسیږي به صرف هغې کسانو ته چې ظالمان دي ستاسو نه یوازې به بیا هغې ته هغه عذاب نه رسیږي هغه به بیا په تاسو هم راځي نو تاسو ځان د هغې عذاب نه په جهاد سره بچ کړئ نو حاصل او نچوړ دا دی چې ګناه څوک کوي نو بل کس چې پې قادر وي نو دی به یې منع کوي که دی سره د قدرت نه منع کوي نو بیا دی هم ګناهګار دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي من رأى منکم منکرا فلیغیره بیده فإن لم یستطیع فبلسانه تاسو کې یو کس بد کار ووینئ نو هغه منع کوئ په لاس ستا طاقت او قدرت وینو په لاس سره منع که ته بچې په لاس سره نشي منع کولی ته بیبي په لاس سره نشي منع کولی چې دا کار خطا دی دا مه کوه بچیا دا کار د ګناه دی دا مه کوه نو چې په کم کار کې طاقت د لاس وینو په لاس یې منع کوي فإن لم یستطع کرې طاقت په لاس نه لرئ نو فبلسانه بیا هغه په ژبه سره منع که په ژبه ورته وینا وکړه دا کار مه کوه دا د ګناه کار دی ستا دا طاقت نشته دی چې ستا خواته یو سړی ناست او د بل غیبت کوي ته ورته په ژبه ووایه چې یاره ما هم ګناهګاری او ځان هم ګناهګاری دا غیبت مه کوه دا ستا وس نشته چې دا ته وکړې نه که دا د خلقو شروع کو نو غیبت په ختم نشي هغه غیبت کې دی وی باغه یې کوي نو دا ته چې اورې نه ته ګناهګار نه یې هغه ستا مخکې د مسلمان د بېعزتۍ خبرې کوي وایي بس دې مه کوه نور ځان هم ګناهګاری او ما هم ګناهګاری ما مخکې مه کوه بس حدیث مبارک کې راځي کل المسلم علی المسلم حرام د یو مسلمان په بل مسلمان یو څو څیزونه حرام دي حرام دمه وینه پې حرامه بغیر د قصاص نه به دی د هغه وینه نه تویي دا حرامه ده او دویم وعرضه د هغه عزت پې هم حرام دی عزت خوړو سړی ګڼي نه چې په ما د مسلمان عزت حرام دی ته به وایي چې دا د ده اختیار دی او دا د ده واک دی وعرضه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د یو مسلمان عزت په بل مسلمان حرام دی دی به د هغه عزت ته ټیس نه رسوي هغه ته به د هغه بېعزتي به نه کوي دا حرام کار کې مبتلا دی چې مسلمان لګیا دی د بل مسلمان بېعزتي کوي تا دا سوچ نه کوي چې د ده عزت په ما حرام کړی دی دا حرام دی تاله چا اختیار درکړی دی چې ته کینې او د یو عزت لوټاوی د بل دا اختیار تاله چا درکړی یو ورځ را روانه نه ده دا تپوس په درنه الله کوي نه عایشه رضی الله تعالی عنها باره کې راځي زنانه ورکره رالله هغې صرف نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وی دا زنانه د قد نه ډېره مندری ده وی چیته د چیته مندری ده
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورته فرمائی عائشی رضی اللہ تعالی عنہ وی دومره دسی خبره دی وکړه کنه وی کو دا یو دریاب ته ارتا وشینوي د دریاب خون به بدل کی وی دومره سخت خبره دی وکړه دا تعالی نو پکا مونږ به سړی په لاره تیر شي او غریب به تیر شوی او یوه ګنټه به پې دې دلته تفسیره کوي جامې لنډې وي اوږدې وي او داسې روان او داسې ته دا اختیار تاله درکړی چا دی تاله د مسلمانانو د عزت ته اختیار چا درکړی چې ته یې لوټاوئ څنګه چې د هغه وینه پتا حرامه ده داسې عزت پتا حرام تا تپوس کړی چې هغه په عزت څومره خفه کېږي په عزت ډېر خفه کېږي ګورئ دا سپکې خبرې نه په دې بنده ډېر خفه کېږي زه بله ورځ یو روغه کې ومه نو یو کس راته خبره کوله ما ول هغه روغه کوله نو هغه راته وی مولي صاحب وی ده ما ته سپکې خبرې کړي دي مې به خیر دی معافې کړه وی مولي صاحب که ویش دی وی که نه وی سمې نه وي خو هغه خبرې مې د ړنه نه وځي نو ما ته ډېر ټیس دی خبرو را رسولی د په دې بنده دومره خفه کېږي دا سپکې خبرې بل بنده ته کول د هغه عزت ته ولې لوټاوئ نو وعرضه د یو مسلمان عزت په بل مسلمان باندې حرام دی وماله او د هغه مالم پتا حرام دی بغیر د اجازت د هغه نه د هغه مال استعمالول دا ګورئ حرام دی حرام نن موږ د مسلمان باره کې د مال څه حال دی څنګه طریقې ورته د حلال والي ګورو څنګه لارې ورته ګورو اړو ګڼو نه چې دا د چا مال دی او دا په ما حرام دی علماء لیکلي دي وي یو کس وفات شو بل کس خوب کې ولید چې څه حال لري وی چې حال مې بد دی مسله څه ده وی نور مې ټول خبره شوې ده بس یوه خبره راته مانع د هغې د جنت نه منع کړې یوه خبره وی ما تې تپوس کو چې کومه خبره وی چې یو ورځ مې ډوډۍ وخوړله او راتلم په لاره غاښ کې مې بوټی نښتی و نو د یو کس د باغ نه مې کڼ کې کټ کړی و هغې باندې مې غاښ صفا کړی و د هغې کڼ کې مسله راته لا پاتې ده هغې کڼ کې په مسله کې ګیرم چې د پردي باغ نه مې کڼ کې کټ کړی نو د مسلمان مال په مسلمان حرام دی ادې به ځي او بکاڼي به ولې وایه پاڼې به تې کور ته راوړي دا وایي ما تې صرف پاڼې پاڼې راوړي دي وایي ونه ته مې ولې څه نه دي وي نه ونه هغو دا ونه دی پاڼو له ساتي نو چې پاڼې تې ته راوړي نو څه پاتې شو بهر صورت د مسلمان په مسلمان درې څیزه حرام دي خیال به کو وینه حرامه ده عزت حرام دی او مال هم حرام دی دا د مسلمان په مسلمان حرام دي د دې به خیال ساتو د دې حقوقو به خیال ساتو نو ځکه رب العالمین فرمایي که تاسو دې د بدو کارونو نه منع کوئ نو بیا به دی راتلو وکړي بیا به عذاب په تاسو باندې هم راشي نو دا ډیره ګرانه خبرې چې سړی مسلمان ته وایي دا کار خطا دی ما مخکې مه کوه زه ګناهګارېږم خو به هر صورت دا پکار دی حدیث مبارک کې راځي او صحابي دی په اس باندې ناست دی جهاد له روان دی او خپۍ د اس په دې رکاب کې ایښې ده سړی چې اس ته وخیږي او کته خپه په دې رکاب کې کیږي په دقه ځای کې خپه ایښې ده او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایي د الله حبیبه کم یو جهاد افضل دی په ټولو جهادونو کې کم یو افضل دی په اس ناست دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي کلمت حق عند سلطان جائر د ظالم بادشاہ په مخ کې حق وینا کول دا بهترین جهاد دی چې ظالم بادشاہ په مخ کې ته حق خبره وکړي چې دا کار داسې حق دی او داسې ناروا دی وی دا بهترین جهاد دی نو دا د مسلمان ډیوټي ده چې غلط کار کوي نو دی به یې منع کوي او که په ژبه یې نشي منع کولی د ژبې طاقت هم نشته دی نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي فبقلبه بیا دې ورته په زړه باندې بد وګوري هغې کار ته او هغه ځای نه دی پاسي غیبت نه منع کوي نو ته تې پاسه که نه د علماو سپکاوي کې علماو پسې لګي غلی تې پاسه غلی غلی غلی
وای دا خو ته زما آخرت تباه کوي، آخرت مې تباه کوي. بعضې خبرې داسې چې ګورې هغه د سړي آخرت تباه کوي. او مونږ هم تاسو ته هغه خبرې به کوو چې په کومو باندې ستاسو نه په قبر کې بیا نیولي یې، په آخرت کې پې نیولي یې. د علماو توهین او د علماو سپکاوی که په هر بنیادي څوک کوي، که په هره طریقه یو سړی کوي، که په هر میدان کې کوي او که د هر عالم کوي، خو د علماو سپکاوی دا ستا آخرت تباه کوي. آخرت دا یاد ساته چې د دې به درنه الله تپوس کوي په ورځ د قیامت، او چې د علماو د عالم حریف ودرېږي په ورځ د قیامت، چې ورځ د محشري او عالم د الله مخې ته ستا خلاف مقدمه درج کړي چې الله ماله ته انتقام ووایه. دا به هغه ورځ چې الله به علماو ته وایي رانږدې شئ، رانږدې شئ. علماو ته به وایي خلق بوځئ جنت ته، سفارشونه کوئ نه، او په هغې ورځ عالم ستا خلاف مقدمه درج. نو عالم من حیث العالم د دې بد مه وایې، دا هم آخرت تباه کوي. قبر کې به بد راشئ، میدان محشر کې به تنګ راشئ. دا د آخرت مسله ده، دا دنیاوي مسله نه ده. نو بیا به هلته تنګ راشئ. نو به هر صورت نو چې ستا مخکې یو سړی د چا بد وي، د علماو وي، د عوامو وي، د مشر وي، نو ته خوړه کې دا بد ګڼلی شي که نه هغه مجلس پرېږده پاسه دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وذلک اضعف الایمان، دا ګورې هغه کمزورې درجه د ایمان ده. دا د ټولو نه هغه لاندې درجه ده چې ته یې په زړه کې بد وګڼې او د هغه ځای نه پاس، یاره ما مخکې خو مه وایه، زه به ترې پاسم او ته یې ځان له وایه. نو دې آیات مبارکه کې رب العالمین دغه خبره ذکر کوي. واتقوا ځان بچ کوي په جهاد سره، فتنتن د هغې عذاب نه لا تصیبن الذین ظلموا منکم چې هغه نه رسیږي بیا ظالمانو ته ستاسو نه، خاصتا یوازې. اب بیا په ظالمانو نه راځي، اب سره بیا په تاسو هم راځي. ګورئ واعلموا پوه شئ ان الله شدید العقاب، بېشکه الله سخت عذاب ورکوونکی دی. واذکروا اذ انتم قلیل مستضعفون، دې آیات کې الله جهاد طرف ته ترغیب ورکي که کم یې نو خیر دی، کم دی تاسو ډېر کم و امام امداد کړی دی، نو دې ته به تعداد ته به نه ګورئ او په الله به بروسه کوئ او جهاد له به ځئ. واذکروا یاد کوئ هغه وخت اذ انتم قلیلون کله چې تاسو لږ وئ، د تعداد په اعتبار سره، د شمار په اعتبار سره لږ وئ. مستضعفون فی الارض، کمزوري کړلې شوي وئ په ځمکه کې، کمزوري م وئ، د قوت په اعتبار سره هم کمزوري وئ، د تعداد په اعتبار سره هم کمزوري وئ. تخافون تاسو یریدلی ان یتخطفکم الناسو چې اوبه تختوي تاسو لره خلق. د دې کافرانو نه داسې یریدی دومره لږ وئ لکه تاسو به وتښتئ. تخطف نه دی، علما وایي تخطف دې ته وایي لکه دا باز او ټپس چې راشي او دا چرګ او چرګوړی اوچت کړي. الله وایي تاسو داسې یریدی دومره لږ وئ چې دې خو به داسې وتښتئ. نو فآواکم، نو الله ځای در کو تاسو ته، الله درته ځای در نه کو، لوی انعام یې در باندې وکړو، په مدینه منوره کې درله ټیکانه درکړله. وایدکم بنصره، او قوي کړلی تاسو په خپل مدد سره، مضبوطي م کړلی، الله در سره امداد وکړو، انصوار یې در سره ملګري کړل، انصوارو قربانۍ ورکړلې، بې سرو سامان و هغې در سره نیم کړل خپل سامانونه. ورزقکم من الطیبات، او تاسو له رزق درکو، روزي درته درکړه د پاکیزه څیزونو نه، مال غنیمت درته حلال کوې دا خورئ، او مخکني امتونو باندې حرام. لعلکم تشکرون، د پاره د دې چې تاسو شکر وباسئ.